چغبازي زموږ ټول خاندان چغبازي موږ غار کړو ته دا ډېره ګارنټي ورکوم چې په 24 غنټې کې به دننه کسان نسم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو د مټي هسپتال نه تاسو ته مخاطب یم. کتونکو په 22 جون باندې عبدالوہاب د بهار ډوغلګو په یو مسجد کې مقامی مسجد کې چې د امامتي ورکوله تقریبا د 25-26 سال عمر ځوان دی چې هغه مټي ته راغلی او لاپته شوی. په نننۍ ورځ یعنې 30 جون باندې چې دی د هغه لاش بیا موندی شو. پولیسو ته څنګه اطلاع شو مقامي د هغوی چې کم د کور وارثه دي رور یې ولاړ دی چې کم رور چې هغه انټرویو ورکړ وه ورک شوی و د ګمشدګۍ دپاره خلکو ته ډېر په جړا فریاد باندې هم کړي وو چې یاره که زما دا رور چاته د دې معلومات وشي نو موږ ته د اطلاع راکوي. مقامي پولیسو سره هغوی چې دي رپورټ هم درج کړی. زما سره موجود دی دین هم پوښتنه کوم ایسچو صاحب چې دی سیف الله خان هغه هم ولاړ دی د هغه نه به هم لږه پوښتنه په دې حواله باندې کوو. دوی ولاړ دي دوی ته څنګه پته ولګي؟ السلام علیکم سر جی مونږ سهار راغلو د کوره د ماټې ته راتلو چې مونږ د خریډۍ ته راورسېدو نو مونږ ته سوال جواب وشو چې ستاسو ورور په دغه کې سلاتنړ نومې کلی دی بھائی کې شته که نه د هغه ځای نه مونږ واپس شو چې واپس را مونږ ته خو چې ژوندی دی ستاسو لا ژوندی دی هلته کې تاسو راشئ نو په لارې باندې مونږ چې هلته کې ورسېدو نو مونږ تصدیق وشو چې زموږ دا ورور وفات شوی دی. دا تقریبا 22 جون باندې چې دی ورک شوی نن 30 تاریخ دا 8 ورځې په تاسو څنګه ووتې 9 ورځې 9 ورځې به مونږ باندې داسې ووتې لکه په اور کې چې په چا باندې وځي. زه کور ته تللی چې زما مور چغبازي زموږ ټول خاندان چغبازي موږ غار کړو ته ما برباد راځو دلته کې کور ته څوک ځای نه شي ته زما مور باندې ما زموږ سره حساب وکړه چې زما سره ورسره ډېر زیات ظلم شوی دی که چا چې ورسره کړی لګو چې ټوپک ایستلی نه و دغه سره ستاسو ظلم شو په ځنګل کې مې جواب ته ودرې بارانونه مې شوي زما ورور ما یقینا ډېر ګرانه خبره ده چې 9 ورځې یو سړی شپه ورځ دی او کور ته روټۍ خوراک د هغه نه خو صرف په دغه چې یاره زما رور به کم ځای په کم حالات کې وي. او دې کې اهمه خبره دا ده چې د هغه د واده 10-15 ورځې بعد د هغه واده و د هغه د واده تیاریانې کېږي د هغه د کور خوشحالیانې کېږي. مور و پلار جذبات احساسات لري خپل خوشحالي لري او هغه چې دی په داسې حالاتو باندې چې د هغه واده په غم بدل شي ډېره ګرانه ده. الله دې دوی له د زړه صبر وکړي. ایسچو صاحب موجود دی د ګوالیرۍ ایډیشنل ایسچو صاحب سیف الله خان چې هغه یقینا ډېرې داسې مسلې راغلي دي. سیف الله خان په هغې کې یو ډېر ښه رول ادا کړی. داسې کیسونه ډېر دوی ته نور هم مټه کې چې پاتې شي دي ډېر کیسونه حل کېدو کې دي یو ښه خپل کردار ادا کړی دی. سیف الله خان تاسو ته جی څنګه پته ولګېده؟ موږ ته خو اطلاع وشوه چې په سلاتنړ کې بړی یو غر دی په هغې کې پیزو باندې ورته وایي چې په هغې کې یو سړی دی یو کس جوان العمر هلک دی هغه په دې ونه پورې ځوړند دی لټکا شوی دی. ما خپل سچو صاحب زموږ ډي اس پي صاحب موږ ته ټول موږ په مشترکه ټیم لاړو چې موږ لاړو واقع دی هلته ځوړند و او بیا یې راکوز کړو هسپتال ته یې راوړو هغه قانوني تقاضي چې هغه پوره کړې. سیف الله خان دا راته ووایي دا 8-9 ورځې دوی چې څنګه رپورټ درج کړی په دې کې مزید تاسو څه کوئ؟ دغه رپورټ یې درج کړی په مټه تاڼه کې دا د چېرته واده و دی مټې تاڼې ته راغلی په مټې ته راغلی بازار ته ځان یې د خپل واده لپاره سلب سودا کوله نو تقریبا 4:30 بجې د دا رور بیا هغه رور راغی چې موږ سره رابطه نه ده کړې نو دوی چې سره رپورټ درج کړی په مټه کې کړی په خپله ځای بذات خود مټې ته هم راغلی وم خو د دې رپورټ په مټه تاڼه کې درج شو او بیا خو کوشش خو زموږ یو سرکل دی یو منډه یو عزت وی زموږ د ډي اس پي صاحب خو دا یو سرکل دی نو موږ مشترکه ټیم منډه وهله دا نه چې موږ په مټه باندې پرېښودله دې دلته منډه وهله موږ هلته منډه وهله و چې څنګه اطلاع وشوه چې داسې یو کس یو جوان عمر سړی دی هغه موږ چې څنګه ما ته اطلاع وشوه ما خپل سچو صاحب ته خپل ډي اس پي صاحب ته نوټس راوسته هغوی د ما نه معاینه راورسېدل او موږ لاړو سړی راکوز کړو. صحیح ده جی. داسې واقعیات چې کېږي او اکثر رپورټ هم درج شي 8 ورځې 10 ورځې میاشت داسې انسان غیبي د هغې دپاره د پولیسو کردار څه دی؟ نو پولیس خو تر اوسه کوشش کوي دا سړی موږ په یو ورځ کې په 24 غنټې کې دننه برامد کړو
خو د پولیس چې څونه منډه وي او څونه کوشش کوي نو هغه په دا مشپه ورکړه دا د دې ورورک دی مړی د دې دی خو احساس یې زموږ سره دا زموږ مړی شو ژوندی د دې خو چې مړ شو بیا د پولیس بیا د دې نه بیا خو زموږ په ځای کې لکه دې د پولیسو خپله منډه خاص تر اوسه کوشش ولی هغه سی ډي آر یې ولا ایستلې او دې چې په چا شک و هغه به راوستل مونږ چې پرد کې یو سړی ورک شو یو سړی دغه شو نو پولیس خو داسې نه خو دوی ورته موږ پرې پلاني شک دی نو هغه له موږ راوړو هغه نه ټارګټ نه پولیس په دې ښه پوره تر اوسه منډه وهلې ده هغه غفلت یې پکې نه دی کړی دا راته ووایي چې اوس دې رپورټ په یا په چا درج کړی څه د هغې دپاره اوس څه طریقه کار دوی خو اوس په 4 کسانو داویداري کوي انشاءالله چې څنګه دې لپاره 4 کسان دا دې ګارانټي ورکوم چې په 24 غنټې کې به دنه دلته کسان نسم ګرانو قدرمندو مینوالو تاسو د هغه د رور خبرې هم واورېدې ایس چو صاحب خبرې هم واورېدې د ټول نه عامه خبره دا ده چې یو سړی په داسې حالاتو کې بیا موندی شي او ورثا ته حواله شي او بیا په هغې کې پولیس چې دي بر وخت کاروایي وکړي او هغه ملزمان چې هغه مخې ته راولي نو دومره وشي چې د دغه خلکو هغه زړه چې دی هغې ته لږ سکون میلاو شي چې یاره زموږ ملزمان ونی بل طرف ته د دې پولیسو دپاره هم ډېره یو لویه ګرانه مسله شي چې دلته کې لاش پروت وي او رپورټ درج شوی او بیا دوی چې دي په هغې پسې ډېر په مختلفو ځایونو کې چاپې لګوي او د هغې پیچه کوي نو هغه بیا ډېر یو لوی پراسس شي او د افسرانو د طرف نه چې بیا په دوی باندې زور وي خو دغه د ټول نه بهتره خبره د سیف الله چې یاره موږ په 24 غنټې کې به دنه چې دي دغه ملزمان چې دي هغه به پیش کوو اجازت راکوي د الله په امان